السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک به خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال ساتم چې تاسو به روغ جوړ په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشالۍ نصیب کا. الله جل شانهم د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت، د هر تکلیف او د هر آفت نه خپل امن او امان کې وساته. ډیر عزتمن محترم مسلمانان ورونو او خويندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترم دا نننۍ وظیفه دا د هغه کسانو د پاره ده، د هغه خويندو ورونو بیګانو د پاره ده چې کوم ویلو چې یاره زمونږه د رزق تنګستیا ده، مال و دولت کې برکت نشته دی او ډیر زیات په قرض کې راګیري او مشکلاتو کې راګیري. محترم د هر ناممکنه حاجت د پاره، د قرض د پاره او د رزق تنګستیا یعنی نشتی چې دا رزق کې پراخی د پاره، نشتی ختمون کې د پاره د وظیفه د محترم او قرآنی وظیفه د محترم ډیر اسانه وظیفه ده. طریقه کار او ترتیب هم ډیر زیات اسان دی. د قرآن پاک د قرآن عظیم یو دوا صورت مبارکه دی. محترم سا ویل دی یو پیرا ایک مرتبه او ماسختن هم یو پیرا ویل دی. محترم آسان وقت پم دونه لگی زیاد نه زیاد سلو 15 منټه به لګي، ډیر زیات شنو 10 منټه په نه لګي. محترم آسان عمل دی. محترم طریقه کار ترتیب ادارې چې سحر مانځنه پس سورۃ الواقعہ او سورۃ الطارق، سورۃ الواقعہ او سورۃ الطارق دا سحر یو پیرا لوستل دي او د ماسختن پس عشاء کی نماز کے بعد دا هم یو پیرا سورۃ الطارق او سورۃ الواقعہ دا لوستل دي. محترم ان شاء الله تعالی الله جل شانه بس تاسو د رزق تنګ ختم کی. تاسو عمر قرضونه دي الله جل شانه بد دي بندوبس وکړي د خپل غیب خزانونه او الله جل شانه هم ټول مالی حالات دابا ان شاء الله تعالی برابر کی. رزق او مال کې برکت وي. هر مشکل د پاره هم کولای شي او هر حاجت د پاره هم کولای شي. محترم ډیر آسانه او قرآنی او بابرکت وظیفه ده. خپل مکه نور خويندونو سے لازم ثواب پنه شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل مولانا وظایف در سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ.